من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة. په تېرو آیتو کې موږ وویل چې الله سبحانه وتعالی د اسمانو څخه اوبه څکي نازلوي، په هغه باندې مځکه برته څکي راژوندي کي. اوس الله سبحانه وتعالی د نورو نعمتو څخه ذکر کوي چې هغه انعام دي، حیوانات دي، او دغه رنګه شهد، شیدې او دغه رنګه مختلف میوه الله سبحانه وتعالی څخه ذکر کوي. الله سبحانه وتعالی د توحید بیان کوي چې الله سبحانه وتعالی کم نعمتونه انسان ته څه کړي دي، هغه ورکړي دي. الله پاک ارشاد فرمایي وان لکم فی الانعام لعبره، بېشکه ستاسې دپاره په انعامو کې، په حیواناتو کې څه دي، ډېر زیات څه دي، نښانیان دي. نښانیان څه دي؟ هغه که سړی د بایولوژي، د حیاتیات یا د زولوجي د حیوانیات چې کوم علم دی په هغه باندې خبر یې، هغه ته به ادراک و دغه اوس چې الله سبحانه وتعالی څنګه نظامونه په د حیواناتو کې څه کړي دي، پیدا کړي دي. مخکې الله سبحانه وتعالی خپله څه کوي، تفصیل بیانوي چې نسقیکم مما فی بطونه من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. چې الله پاک نسقیکم، موږ په دې باندې څښو، مما فی بطونه، چې د دوی په نسو کې من بین فرث د ګوبر، ودمین د وینې په منځ کې، لبنا خالصا صفا شیدې موږ په دې باندې څه کوو، هغه څښو. مطلب اوښ، غوا، پسونه، د دې په نس کې ګوبر او په وینه او دغه څخه برته تر راګندو شیانو الله سبحانه وتعالی صفا ښایسته شیدې الله سبحانه وتعالی څه کوي، راباسي. مزه د قادر مطلق، د حکیم مطلق ذات دغه صناعي ده، دغه تخلیق دی چې تر شیدو ښه خوراک نشته. په خوراکو کې تر هر څه ښه خوراک څوک دی، هغه د شیدې دي. چې مطلب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دعا غواړي، اللهم بارک لنا فیه، ته خوراک وکړې دا دعا غواړه، اللهم بارک لنا فیه، او چې الله سبحانه وتعالی موږ ته څه راکړي، په دا کې څه راواچوي، برکت راواچوي. او د شیدو متعلق الله سبحانه وتعالی وزید نه پورې څه کوي، یادوي. شیدې الله سبحانه وتعالی خاص خوراک څه کړي، پیدا کړي دي چې الله پاک د شیدو د دې نعمت څخه موږ ته نور سره وکړي، اضافه راوکړي. نسقیکم، الله پاک موږ په دې باندې څښو، مما فی بطونه، چې د حیواناتو په نسو کې، من بین فرث د ګوبر، ودمین د وینې په منځ کې، لبنا خالصا صفا شیدې موږ په دې باندې څه کوو، څښو. سائغا للشاربین، چې هغه ډېر خوشګوار دی، د چا لپاره؟ د څښلو والا لپاره. من ثمرات النخیل، دغه رنګه خوراکونه د چا؟ د خرما والعناب، د انګور میوې د خرما وي، میوې د انګورو. تتخذون منه سکرا، چې دغه څخه څه نیسي، نشاور شان هم نیسي، ورزقا حسنه، او رزق حسن هم دغه څه کوي، حاصلوي. الله پاک میوې پیدا کړي دي، په میوه کې انګورو خرماوې څه کړي دي، پیدا کړي دي. د دې خلک به طور میوه، د دې خلک څومره باسي، برا چینی هم څه کوي، جنا باسي، به طور غذا هم څه کوي، استعمالي. او د خلک هم چې هغه د شی جوړي چې هغه عقل ته رسي نقصان او خساره رسي. نو ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون، په دا شان کې د پاره څه دي، نشانین د پاره د چا، هغه قوم د پاره چې هغه څه لري، عقل لري. الله سبحانه وتعالی عقل ډېر غټ نعمت دی. عقل د انسان د شرافت ذریعه الله پاک څه کړی، ګرځولې ده. په حیوانات کې الله پاک انسان ته څه ورکړی، عقل ورکړی. او عقل په ذریعه باندې الله سبحانه وتعالی انسان مکلفه، خلیفه او نایب څه کړی دی، په دنیا کې پیدا کړی دی. نو عقل هغه ډېر غټ څه دی، نعمت دی. عام طور شاعران عشق یا شاعران بخت و قسمت تر زیات څه ورکړي، اهمیت ورکړي. لیکن د قرآن حکیم مطالعه چې موږ کوو، هر ځای د انعاماتو ذکر چې راځي، الله سبحانه وتعالی هلته د عقل ذکر کوي، چې په دې کې ډېرې نښانیانې دپاره د چا دپاره، د عقل د خاوندانو. نو درې نعمتونه الله پاک څه کړي دي، ذکر کړي دي. یو نعمت د شیدو الله پاک ذکر کړی دی. دویم نعمت الله سبحانه وتعالی د میوو د څه کړي دي، ذکر کړي دي. را روان دریم نعمت الله سبحانه وتعالی د څه ذکر کوي، د شهد د څه کوي، ذکر کوي. چې الله سبحانه وتعالی مچمچیانو ته وحي وکړي
چې دوی کورونه جوړ کړي او بیا مختلف ځایونه لاړ شي د ګلانو څخه شات څه کړي راټول کړي. شاه ولی الله رحمه الله لیکلي دي چې الله سبحانه وتعالی په دې باندې قادر دی چې د شر څخه د برایي څخه څه راوباسي خیر راوباسي. مثال د ګوبر او د وینې څخه الله سبحانه وتعالی ښایسته صفا چې دې څه کوي راباسي. دا د عجایبات څخه دي چې په نس کې ګوبر او کچره او فضله پرته دغه الله سبحانه وتعالی صفا سپینې شیدې څه کوي هغه راباسي. میل فیمیل حیوانات دي هغه یو رنګه خوراک کوي لیکن الله سبحانه وتعالی د عجایبات څخه دي زنان چې الله پاک سره راباسي شیدې هغه څه کوي راباسي. انساني عقل دې ته حیران پاتې کېږي. دغه رنګه یو شی دغه خلک شراب جوړوي د خرما سیم جوړوي د انګور سیم جوړوي چې هغه یو حرام ناجایز فاسد شی دی. دغه الله سبحانه وتعالی ښایسته غذا او خوراک هم ته څه کوي در میسره کوي. دغه رنګه بل دریم شی دی چې دغه فضله شید مچمچي دغه متعلق راځي چې مطلب دا یو زهریله څه دی خصمان دی یا انسان خوړی هم سي انسان ته نقصان هم څه کوي ضرر هم څه کوي ورسوي سي. د دې نسل چې کوم مواد دي دغه مواد الله سبحانه وتعالی یو داسې غذا جوړوي چې هغه بهترین غذا بیا نسته چې دغه متعلق قرآن وایي فیه شفاء للناس په دې کې انسانانو دپاره څه دی شفا ده. نو د دې سره د خوراکونه چې الله سبحانه وتعالی په دې کې ښکاره کوي چې الله سبحانه وتعالی د شر څخه څه رایستی سي خیر رایستی سي. شاه ولی الله رحمه الله ارشاد فرمایي چې ډېر خلک داسې چې هغه فاسق او فاجر خلک دي لیکن د هغو په نسلو کې الله سبحانه وتعالی اولیاء علما هغه څه کوي پیدا کوي. نو درېیم نعمت الله پاک ذکر کوي واوحى ربک الی النحل. وحي لغوي تور چې دي په دې کې په معنا کې څه دي عموم څه دي پروت دی. د وحي اصطلاحي معنا خاص ده تر چا پورې تر نبیانو پورې چې الله خاص پیغام د الله خاص فرشتو په ذریعه باندې الله د خاص برګزیده هستیانو ته الله پاک ورکوي هغه ته څه ویل کېږي وحي ویل کېږي. او دلته د وحي څخه مراد الهام دی چې الله سبحانه وتعالی څه ورته وکړي الهام یې ورته وکړي. هغه وحي فطرت هم ورته ویل کېږي یا وحي حیواني هم څه کېږي هغه ورته ویل کېږي چې الله سبحانه وتعالی د دې په فطرت کې دا شی څه کوي هغه یې ور واچوي. واوحى ربک الی النحل. الله پاک د وحي وکړ الله پاک علم ورکړي الله د دې د فطرت ذریعه هغه څه کړل وګرځول. الله پاک په حیوانات کې دا صفات پیدا کړي چې هغه صفات په چا کې نشته په انسان کې نشته. د علم ذریعه صرف هغه حواس خمسه نه دي. د علم ذریعه صرف هغه وحي نه ده. د علم ذریعه صرف عقل نه دی. د علم ذریعه چیرې دي څه دي هغه ډېرې دي. انسان الله پاک د علم ډېرې څه ورکړي دي ذریعه کړي. پاک تر ګوټه غټه لوړه غټه ذریعه څه هغه وحي ده چې پاکې د خطا څه نشته امکان نشته. د علم ذریعه وجدان هم دی چې هغه ته موږ څه ورته وایي انټیوشن ورته وایي. د وحي ذریعه انسټینکټ هم دی څه هم دی فطرت چې الله پاک د مچمچي په د فطرت کې اچولي دي چې هغه به ځي لرې لرې په څو څو په میلو میلو دا څه کوي سفر کوي او لاره څه کوي نه خطا کوي د مختلف ګلانو څخه شات څه کوي راټولوي کور نه ځینې ورکېږي. او مخته الله پاک تفصیل بیانوي چې پر مچمچي باندې د دې 100,000 قسمونه چې د کوم د حیاتیات ماهرین دي 100,000 قسمونه یې څه کړي بیان کړي دي. او پر دې باندې کوم تحقیق دی کړی دی هغه تحقیق تفصیلات عجیب و غریب دي. څرنګه سیاسي ژوند انسانان تیروي دغه رنګه د نظم ضبط انتظامي امور پابند ژوند هغه څوک تیروي مچمچیان تیروي. هغه څرنګه تیروي چې د یو ملکه هغه سربراهي هغه باقاعده پاورز ډیلیګیټ کړي هغه چاته خپل ذمہداري ورکړي چې دا به هګۍ باچي دا به د هګۍ څه کوي حفاظت کوي دا به درباني دا چې د چپ بوټ سي شاد راټول کړي هغه به راپرېږدي نه او که راپرېږدي که څوک را دننه سي هغه دې څه کوي دا په خپله څه کوي قتل کوي. د دې قد و قامت د نورو مچمچیانو څخه څه هغه زیاتي. او دا چې کوم کور جوړوي مطلب هغه چې د موجوده زمانې کوم انجینران دي چې هغه په اوزار نشي جوړولی چې دا بغیر مستره بغیر پټې او بغیر پرکاره چې دا کوم کور په کومه طریقه جوړوي هغه ته موډرن ساینس هم څه دی په حیرت کې مبتلا دی. مطلب په دا لپاره چې
دا خپل کور په مربع په مخمس چې 5 اضلاع لري په هغه انداز کې دا نه جوړوي، دا په مسدس اگزاګونل سیلز دا څه کوي، سیلز په شکل کې دا څه کوي، دا خپل کور جوړوي. مطلب ارسطو او افلاطون په هغه زمانه کې د هغو تحقیق دا دی چې کوم ځای په مربع شکل کې جوړ سي یا په مخمس شکل کې جوړ سي، هغه په کنجانې کې مځکه څه کېږي، ضایع کېږي. لیکن کوم شی چې مسدس جوړ سي، اگزاګونل شیپ کې جوړ سي، په هغه کې مځکه څه کېږي، نه ضایع کېږي. دا خپل کور هېڅکله مربع شکل کې نه جوړوي، په مخمس شکل کې د خپل دغه څه کوي، هغه نه جوړوي. په کوم شکل کې جوړوي؟ مسدس چې هغه 6 کنجان لري، هغه شکل کې دا څه کوي، جوړوي. الله سبحانه وتعالی د وحي تور د ذهانت ته وجي، د فطرت ته وجي چې په عبارت کې ذهینترین مخلوق کې هغه د کشنۍ مخلوق چې هغه څه ورته ویل کېږي، چمچي ورته ویل کېږي. الله پاک د دې خاص څه کوي، ذکر کوي. او اوحا د وحي تور د لپاره څه کوي، استعمالي، چې هغه څخه الهام حیواني څه دی مراد دی، یا انسټینکټ مراد دی، یا څه جن مراد دی، فطرت جن مراد دی. صحیح. نو وحي دلته په لغوي معنا څه دی، استعمال سوی دی. اوحا ربک الى النحل، وحي کړی د رب ستا ومچمچي ته ان اتخذي من الجبال بیوتا، چې ونیسه کور د غرو څخه، ومن الشجر کور ونیسه په درخت کې، ومما یعرشون، او چیرې انسانان اوسېږي، انسانانو بیل بوټي خېزولي پر هغه باندې خپل کور څه کړه، هغه جوړ کړه. بیا الله پاک حکم ورکوي دې د فطرت ځای جوړوي، ثم کلي من کل ثمرات، بیا وخوره مختلف میوې وي. فاسلکي سبل ربک، بیا ولاړه سه د رب پر لارو باندې. زول الله په 2 معنا باندې راځي. یو معنا دا ده چې سیده هغه لار چې رب ته څه کړي، درښولي دي، رب ته هغه لار څه کړي، اسانه کړې ده، پر هغه لار ته څه ولاړه سه، سیده ولاړه سه، پر هغه لار باندې ولاړه سه چې رب ته څه کړې ده، اسانه کړې ده. اوس دا مچمچي دا خپل د نیویګیشن یو پوره نظام لري چې په هغه انسان دغه څه نشي کولی، ادراک یې نشي کولی. مطلب دا دونه کوچنی مخلوق دا 10 15 کیلومتر دا څه کوي، سفر کوي، لیکن دا کوچنی کور دا دې څخه څه کېږي، نه ورکېږي. دا کور دې ته چا ورښولی، الله سبحانه وتعالی ورښولی. فاسلکي سبل ربک ذللا، لاړه سه د رب پر لارو باندې چې رب ته څه کړي، همواره کړي دي، اسانه کړي. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، الله پاک راباسي د دې د نسو څخه یو ماده، یو شربت مختلف الوانه چې دغه رنګونه سي جلای، شات سپینوم راځي، شات ژړوم راځي، شات نسواریم راځي، شات تورم راځي، شات خړوم راځي. فيه شفاء للناس، الله پاک په دې کې موږ د انسانانو لپاره څه ګرځولې، شفا ګرځولې. او پر دې باندې موډرن طب یوناني، طب اسلامي، ویدیک چې هغه د هندوستان طب دی، دا او موډرن ایلوپیتیک دا ګډه پر دې متفقه دي چې شفا د انسان لپاره د شفا څه ده، هغه نظریه ده. صحابه پر دې باندې دومره یقین و چې ابن عمر رضی الله عنه متعلق راځي چې هغه به دانه پر هغه ختل، لا به هم پر هغه باندې د څه مشل، شاجه مشل. چا پوښتنه ځینې وکړل، بس د بدایات ورته وایي چې فيه شفاء للناس، چې په دې کې الله پاک د انسانانو لپاره څه ګرځولي، شفا ګرځولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی راځي ورته وایي چې زما ورور د اسهال څه دی، ښکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي شات وخوره. هغه چې راسي وایي په اسهال کې نوره څه اوس اضافه وسه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا ورته وایي شات وخوره. هغه بیا راسي نور اضافه وسول، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ته بیا څه وخوره، شات وخوره. هغه چې وایي درېیم وار بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې صدق الله وکذب بطن اخیک، چې الله رښتیا وایي، ستا د ورور نس هغه څه وایي، درواغ وایي. بیا شات وخوره. چې بیا شات وخوري هغه سړی څه سي، بالکل روغ جوړ سي. نو د علماو پر دې باندې اتفاق چې الله پاک په هر ناجوړي شفا هغه په شي ګرځولې ده، په شات ګرځولې ده. لیکن کله کله شات چې اثر نه کوي دغه وجه څه هغه دغه مریض مزاج جلایي، یا دغه د مزاج سره څه نسي پیدا، مناسبت نسي پیدا، دغه جوړي شات څه نه کوي، اثر نه کوي. لیکن شات الله سبحانه وتعالی فيه شفاء للناس، دې کې هر ناجوړي د پر الله سبحانه وتعالی څه ګرځولې ده، هغه شفا هغه ګرځولې ده. نو درې نعمتونه الله پاک څوک
ذکر کو چې یو د شیدو نعمت الله سبحانه وتعالی ذکر کوي، بل د میوو نعمت الله سبحانه وتعالی څه کوي ذکر کوي، دریم نعمت د شاد الله سبحانه وتعالی څه کوي هغه ذکر کوي. او د تعالی کرم الله وجهه هغه د دنیا حقارت خلکو ته څه کوي بیانوي. نو ورته ویل چې د دنیا کې ښه خوراک چې دی هغه شاد دی، هغه د یو کوچني حیوان چې هغه مچمچۍ ده، دغه څه ده فضله ده. او ښه لباس هغه څه دی ریشم دی، هغه د یو شینجي څه ده لعاب دی، لاړګي دی. تر ریشم ښه کپړه نسته، تر شات ښه غذا نسته. دا دوا هم ده څه هم ده غذا هم ده. یو د یو کوچني حقیره حیوان څه ده فضله ده، بل د حقیره حیوان څه دی لعاب دی. بس دا د دنیا څه دی حقیقت دی. هیڅ نه فی شفاء للناس. الله سبحانه وتعالی په دې کې څه ګرځولي شفا ګرځولي. ان فی ذلک لآیة، په دې کې نشانان لقوم یتفکرون، د هغه قوم لپاره چې هغه سوچ فکر لري. دلته بیا الله سبحانه وتعالی چې د کوم د شاعرانو سوچ فکر دی چې هغه بخت و عشق و دا شانته پر عقل باندې څه ورکوي ترجیح ورکوي. الله سبحانه وتعالی ځای پر ځای باندې هلته لقوم یعقلون تور یاد کړی، دلته لقوم یتفکرون چې د دې کې نشانې د کوم قوم لپاره چې هغه ور فکر کوي. والله خلقکم ثم یتوفاکم. الله پاک څه کوي تی پیدا کړي یاست ثم یتوفاکم، برته پر دې باندې څه راولي مرګ راولي. ومنکم من یرد الى ارذل العمر. په دې کې دا خلک چې الله سبحانه وتعالی ارذل عمر ته څه کوي ورسوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارذل عمر څخه پناه غوښته. اللهم اني اعوذ بك من سوء العمر. سوء عمر څه مراد څه دی ارذل عمر دی، په عربي کې هغه ته حرم ویل کېږي. دغه متعلق مفسرینو تفصیل بیان کړی دی. اصل تفصیل خو دغه دی چې لکي لا یعلم بعد علم شیئا. ارذل عمر هغه دی چې د هغه بعد ستا په علم کې څه نه کېږي اضافه نه کېږي. دا کوم شیان ستا یې زده کړي هغه ستا د حافظې څه کېږي هغه وځي. غټ غټ فلسفر ډاکټر پروفیسر علما هغه بالکل دنیا د دې سرپرستي رهنمایي کوي، بیا د خپل شیان خپل څه کېږي خپل کور د څخه څه شي ویرسي. په ارذل عمر کې ډیمنشیا ورته وځي. ډیمنشیا معنا دا د کور ووتی د خپل کور له بیا دی څه کېږي نشي راتللی، شی کېښوي هغه شی بیا دی څه نسي کولی نسي پیدا کولی. خپل کور والا بچان هغه دی څه کوي نه پېژني. ارذل عمر سره ډیمنشیا نه جوړي دغه څه ورسره تللي دي. الله پاک وایي لکي لا یعلم بعد علم شیئا، چې د هغه بعد څه نه کېږي نور علم نه کېږي. علم یې هغه هم څه کېږي ویدېږي، هغه هم د حافظې د ځای نه څه کېږي هغه یې وځي. بعضې علما د دې اصل وخت کې دغه دی لکي لا یعلم بعد علم شیئا، چې د دې بعد تا ته څه نه سوه مزید علم نه سوه. لیکن اصل هغه څه دی بعضې علما یې تحدید هم کړی دی. هغه وایي چې دا ارذل عمر څخه مراد 80 سال دی. بعضې علما یې ارذل عمر څخه مراد 90 سال دی. بعضې علما تحدید کړی د ارذل عمر څخه مراد څو کاله دی 75 کاله دی. لیکن قرآن حکیم څه وایي لکي لا یعلم بعد علم شیئا. ارذل عمر څخه مراد هغه وخت دی هغه عمر دی چې هغه بعد تا ته مزید څه نه کېږي علم هغه نه کېږي. لیکن یوه نسخه داسې شته چې پر هغه نسخه انسان عمل وکړي د ارذل عمر دا ګردو غټه خرابي چې هغه کې ډیمنشیا سړي ته وسي حافظه یې څه کړي کار پرېږدي، دغه څه الله پاک انسان څه کوي محفوظه کوي. هغه هم اکرمه رضی الله عنه صحابي دی هغه څه کړی دا بیان کړی چې کوم سړی د قرآن تلاوت کوي د قرآن علم زده کوي د قرآن علم بل ته څه کوي زده کوي د دا شعبې سره که چا تعلق درلودی په ارذل عمر کې دغه حافظه څه نه کوي کار نه پرېږدي حافظه یې څه محفوظي. اوس قرآن خو وحي مطلوع ده، د قرآن سره د وحي بل قسم شته هغه ته وحي غیر مطلوع دی، هغه ته حدیث نبوي صلی الله علیه وسلم ورته ویل کېږي. حدیث نبوي صلی الله علیه وسلم تدریس تعلیم تحقیق که چا کوي الله پاک دا خصوصیت هغو ته هم څه کوي نصیب کوي. په ارذل عمر کې هم د دې حواس بحالي علم بحالي حافظه یې صحیح بحالي. نو ان الله علیم قدیر، الله پاک ډېر علم لرونکی او ډېر قدرت والا ذات دی. الله تعالی دې ما ته تاسو ټول ته په دا ویلو اورېدل د عمل توفیق نصیب کړي.